کله چې مسلمان دا وفات شي مړ شي او دا ډیر ګناهګاري انتهایی ګناهګاري هر قسمه ګناه د دنه په دنیا کې شوي داسې ګناهونه کلی چې ځمکه هم د ده د ګناهونو نه ډکوي اسمان هم ترې ډکي هر ځای د ده د ګناه نه ډکي داسې هر قسمه ګناه یې ده کلي او دی مړ شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دی چې کله قبر کې کیدي او ده باندې را دومره اوږده زمانه تېره شي د قیامت په ورځ چې کله دی راپاڅي د قبر نه دی به الله رب العزت د ګناهونو نه پاک راپاڅي ګناهونه به دې ختمي بیا وی په دو قبر کې ته د چې کوم ګناهونه کړي هغه سزا ته په قبر کې میلاو شي د هغه سزا د وجې نه د ګناهونه ختمیږي چې کله د قیامت په ورځ باندې راپاسي صفا او ستره راپاسي ځي جنت ته او کله ګناهونه دا یې پاتې شي انتهایی ګناهونه یې کړي ځینې ګناهونه دې په قبر کې ورځي بعضې ګناهونه یې پاتې شي وایي د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت انتهایی مهربان ذات ته انتهایی رحیم ذات ته د قیامت پر ورځ باندې وته الله رب العزت مغفرت وکي وای دومره بخنه به الله رب العزت وکي دومره مغفرت په خلقو ته وکي چې د شیطان چې لوی دشمن دی د الله رب العزت او د مسلمانانو شیطان به په زړه کې دا خیال پیدا شي دا تصور به پیدا شي چې د الله رب العزت رحم ډیر زیات دی کېدای شي ما مبخي دومره رحیم ذات الله رب العزت